مونږ ته اطلاع وشوه چې یاره په KTH کې یو لاش روړی دی زنانه او هغې سره چې کوم دی یو زوی دی. مخکې نه پسې ګرولي ناچاقي وه نو د دغې وجې چې کوم دی پلار مې تیش کې راغو هغې پسې چې کوم دی پسټل د المانۍ نه راواخیستو په هغې فایر وکړو نو هغې مور مې ولګېده هغه هم زخمي شو او کور مې زخمي شو. نو دی خپل هم ځان ویشتو دی نه مونږ چاړې چاقوان هم سیټ ته کړي دي دا مونږ نه غوښته چې دا دې مړه شي خو په دې بیا خپله ځان دغه کولو په دغه ورځ دغه کیس شوی دې تماچه هم په ځان خپله راښکلې ور بیا مې چې په پلار ور منډه کړي به دا تماچه خلاصه شوې ډزې شوي. بیا د ده مور دوباره راله دا موږ سره په حوالات کې چې یاره په کور کې اسلحه پرته ده او بیا ما دغه کوي خطره یې ورته یارېده تې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو ملګرو یو څو ورځې پهله د پشتخرې تاڼې په حدود سپینه وړۍ کې یو خاوند خپله ښځه په څومره معمولي خبره باندې وژلې وه او بیا یې په هغې باندې کم مکروه الزامات لګولي وو. زموږ ننني رپورټ کې به دا ټول تفصیل موږ تاسو له درکوو. دا نننی رپورټ را سره خامخا وګورئ او ضرور یې دې دپاره وګورئ چې تاسو ته معلومه شي چې زموږ په معاشره کې د صبر او د برداشت سطح کم ځای ته رسېدلې ده. SHO تانه پشتخره تحسین الله خان سره ولاړ یم. دې نه به پوښتنه کوو چې دا وکوم لږ موږ ته ووایي ملزم څوک و او بیا ملزم گرفتار څنګه شو. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه کیسر خان تاسو چې راغئ تشریف مو وړو. دا په دغه باندې په 21 تاریخ باندې چې کوم د جنوري 21 تاریخ باندې مونږ ته اطلاع وشوه چې یاره په KTH کې یو لاش روړی دی زنانه او هغې سره چې کوم دی یو زوی دی. بیا چې کوم دی زمونږ د انچارج اکرم خان چې کوم دی هغلته لاړو دې زوی رپورټ وکړو. زوی حسن نامه ده اول د سکندر تقریبا عمر دی 16-17 سال عمر دی. د داسې رپورټ وکړو چې یاره دا مور مې او وتره یو خور د دغه شوی لګېدلې هغه زخمي و او مور یې وفات شوی و. دوی چې یاره دا مې پلار اشتي ده نو مونږ دې نه تپوس وکړو چې دا ولې نو دوی چېرې زما خور چې کوم دی راغلي وه هغه شادي شده ده په مېلمستیا راغلي وه او مور مې پلار مې چې کوم دی په ما له پیسې راکوړي چې راته دا پیسې واله او دغه راوړه بازار نه څه سودا مودا راوړه چې پیسې واسکټ کې پیسې وکتې نو پیسې نه وي. د هغې د وجې چې کوم دی مور سره مې هتاپۍ وشوه ترکلامي وشوه. مخکې نه پسې ګرولي ناچاقي وه نو د دغې وجې چې کوم دی پلار مې تیش کې راغو هغې پسې چې کوم دی پسټل د المانۍ نه راواخیستو په هغې فایر وکړو نو هغې مور مې ولګېده هغه هم زخمي شو او خور مې هم زخمي شوه. موږ چې هسپتال ته راوړو نو مور مې لار کې وفات شوه او دغه ماشومه چې کوم دی معمولي زخمي شوی و دې دغه باندې لګېدلې ده جبړه باندې لګېدلې ده. نو د خپل پلار خلاف چې کوم دی د داویداري وکړه دغه قتل. ملزم خو د موقع نه تښتېدلی و که نه بیا څونه ورځې پس ګرفتار شو څنګه ګرفتار شو؟ ملزم چې کوم دی د موقع نه تښتېدلی و بیا تقریبا په 2-3 ورځې پس چې کوم دی 27 تاریخ باندې 26 تاریخ باندې چې کوم دی بیا موږ ته یو انفارمیشن میلاو شو چې دغه هلته په اچیني کې یو ځای دی په هغې کې موجود دی. انچارج چې کوم دی زموږ اکرم خان هغې لاړو سره د نفرې سړی هغه ځای نه ګرفتار کړو سره د پسټله باندې چې بیا چې دلته راوستو هغه نه معلومات وکړو نو هغه ویلي چې بلکل دغسې مسله شوې وه دا زوی مې چې کومه خبره کړې دا ټیک ده خو ورسره خو وه چې یاره زما د ښځه باندې څه لږ شان شک شبهات وو د دغې وجې چې کوم دی ما مخکې نه هم دې ته ویلي وو چې دا سیس چې کوم دی ټیک نه دی او د دې خلاف زه به کاروی کوم دی چې دی وایي د ملزم خپل بیان کې ویلي چې زه مخکې را باندې د ښځې رپورټ هم کړی دی جیل ته هم تللی دا څه وجه وه او څو پیرې داسې شوي دي؟ دا خو د دې څو ورځې مخکې چې کوم دی تقریبا میاشت یا یوه نیمه میاشت مخکې چې کوم دی د ښځې د خاوند خلاف راپورټ کړی په 107 کې کړی بیا د هغې د کور نه چې کوم دی SMG او پسټل هم برآمد شو نو په هغې کې چې کوم دی بیا جیل ته تللی و 2 ورځې جیل کې تېرې کړې وي. نو دې بیا دغه خبره کوي چې او زما چې کوم دغه ټیم په دغه کې راغلی نو زما د ښځې چې کوم چا سره تعلق مالک و نو هغه سړی راغلی و زموږ کور کې چې هغه زما د زوی هم لیدلی و دغه شیز باندې چې کوم ما ته ډېر ټیسټ رسېدلی او د دغې وجې مې دا وکړې ده. دې کې دا چې د خپل پلار کومه دعوه کړې ده نو خو د فرض که فرض کو دې دا دعوه والي نو بیا د خپل پلار پرېښوستی شي نو خیر دغه د عدالت بیا دغه دی دغه کې بیا زه څه نشم ویلی ځکه کېدای شي دې راضینامو کې نو وټیور کېدای شي چې وشي د هغې دغه مسله حل شي. دې چې کوم الزامات لګولي دي د هغې څه ثبوت داسې څه شته؟ یاره دا زوی وایي چې ما چې کوم دی یو ویډیو شته ما سره چې هغه وخت کې کړې وه خو دی وایي چې زه خالي لاس وم ما څه ونه کړې شو او هغه باندې چې دغه ویډیو شته. د کیس چې کوم انویسټیګیشن SHO دی نصیر خان دی نه به پوښتنه کوو چې د کوم ملزم گرفتار شوی دی دوی خپل بیان کې څه ویلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کیسر خان ډېر
دی وایي چې انټروګیشن کې موږ ته دا وویل چې دا ګریرو ناچاکي وه دې د وجې بار بار ما به دې ته ویل چې سم شه د دې حرکتونه صحیح نه د ما پې شک و په دې ورځ باندې زه بهر نه راغم دې څه پیسو میسو ما تنازع وه مې ترې غوښتې نو وي پیسې نشته په واسکټ کې لهذا به ما تماچه راواغېسته او په دې مې فایر وکړو دا ولګېده یو ورسره ماشومه مې هم ولګېده د کم خزانه چې لګېدلی دا څو ډزه لګېدلی دا خو دې نشي ویلی چې هماغه ټایم فایر شوی دی که یو شوی دی که دوه او موقع نه یو خول برآمد شوی دی نو ډزې اوس زیاتې شوي دي خو یو خول برآمد شوی دی او دین علی قتل ریکور دی چې کم ملزم دی او علی قتل هم برآمد شوی دی دینه او د دې یو ورځ موږ ته کسټډي میلاو شوې وه او نن واپس دې جیل کې جمع شوم تحصیل الله خان د دې ښځې بچي څونه دي د دې بچي خو زما خیال دی چې دې دغه یادوي لس یادوي چې کوم درې زامن دي او اووه لوڼه دي په اووه لوڼو کې یو واده ده دا باقي شپږ چې کوم دی کور موجود دي او درې زامن دي په سپینه وړۍ کې چې کومه زنانه قتل شوې وه د خپل خاوند د لاسه د هغې زوی سره ولاړ یم دی د دې کیس مدعي هم دی دنه به تپوس کوو چې په دغه ورځ باندې څه چل شوی و چې د پلار لګي شو او د مور یې مړه کړه السلام علیکم دا داسې کیس شوی و چې بس مونږ خوارۍ مزدورۍ له تللي وو چې راغلو د ما د مور شناختي کارت دا خور مې بوتلې وه دا کومه چې واده شوې وه نو دی له شناختي کارت نو بس پلار مې راغو داسې کم 1 بجه وه د مونځ ټایم و په دې کور کې څه خبره اتره وه بس بیا یې جنګ اچولی و بیا مور د پیسو خبره وه مور مې بیا تماچه راغشته نو ځان باندې راښکلې ده ما ته خوریانو مو ویل چې په ځان یې راښکلي نو بیا مې د پلار پې ورمنډه کړي دي نو بس تماچه بیا خلاصه شوې ده نو بس بیا مې مور هم لګېدلې وه دا خور مې هم لګېدلې وه دا وختي خبره وکړه چې د جنګ جګړو د وجې نه یو پیر ستا مور کوشش هم کړی ستا او د پلار اصل خبره وه داسې خبره وه چې زمونږ بره چیني کې لانجه مانجه وه نو د هغې د کور نه وله لږ دې ته زهر هم میلاو شوي وه دې مور ما ته بیا زهر هم وښیل وي بچې دا مونږ له راکړي دي داسې یو دونه پوڼۍ وه زهر پکې وه نو بس ما بیا پلار ته ویل چې دغه رنګ بیا مې پلار بیا هم دا معاف کړی وه خو بس دا به نه صبرېده به دا لانجې به وي بس دویمه په درېیمه راپورټ به دی ورته په ډکه تاڼه کې میلو چې دی ما له طلاق راکړي دی له مونږ دا کیس هم وروړی چې څه دا کیس ته ویډیو خبره یې به دا کیس ما دی له وروړی دی ویل چې ستاسو د عزت خیال به وساتو د باندې به مونږ د تماچې راپورټ وکړو بیا که تاسو سبا د سره لار کوئ روغه ورسره کوئ دښمني ورسره کوئ چې څه خوښئ بر پلان مې چې بیا راووتو بس بیا مې مور ته ویل وي دغه رنګ خبره بیا مې پلار بیا هم غلی او سینه ویل وي د لسو بچو راپاسه ځان نشم خوارولی خو مور مې بیا ما ته دې نه یو شپه مخکې ویل بچې ما له تماچه راکړه ما تماچه ترې نه پټه کړه نو دې خپل هم ځان ویشتو دې نه مونږ چاړې چاقوان هم سیټ ته کړي دي دا مونږ نه غوښته چې دا دې مړه شي خو به دې بیا خپله ځان دغه کولو په دغه ورځ دغه کیس شوی دې تماچه هم په ځان خپله راښکلې ور بیا مې چې په پلار ورمنډه کړي به دا تماچه خلاصه شوې ډزې شوي په دې کیس کې ته مدعي یې که نه که اوس خو د پلار جیل ته لاړو نو ته به دسره روغه کې او روغه ورسره کوم نصیر خان دی چې دا کم الزام دی ملزم لګولی دی اوس که نه پهله خو سمپل 302 وه نو دې کې به اوس نوره څه اضافه کېږي اف آی آر کې دا به لیګل رای الو مونږ ډي پي پي صاحب نه او ازادګي به بیا کوو چې هغې څنګه رای ورکړه نو بیا به ورکې ازادګي کوو بیا به څه دفعه لګي دی کې مزید 311 311 صحیح هسې عام خلکو ته لګي چې دا عزت باره کې یو کس قتل شي نو هغې باره کې لګي غیر دا څه دفعه دا غیرت په نامه چې کم قتل وشي هغې کې دا لګي 311 دا په دې ملزم لګي په دې ملزم به لګي هسې دې عام کیسونو کې خو 302 کې بیا هم روغه مني عدالتونه دې کې روغه کېږي بیا چې 311 ورسره ولګي نه بیا دې کې نشته داسې څه چې دې روغه وشي الله کې څه نشته قانون کې څه نشته دې باره کې چې دې کې روغه وشي بیا اکرم خان دی وی چې د پلار جیل تم تلو کنه دا پس کیس کې تلو د تاسو دغه ټایم کې چوکۍ انچارج وای کنه بسم الله الرحمن الرحیم د مور وا راغلی وا چې یاره ما سره کور کې والټه کول کوي زما خاوند دی پای کې مونږ لاړو مونږ رپورټ ولیکلو او کور ته ورلو سړی هم راوستو بیا د مور دوباره رااله دا مونږ سره په حوالات کې چې یاره په کور کې اسلحه پرته ده او بیا ما دغه کوي خطره یې ورته یارېده مونږ ورسره دوباره لاړو ملزم هم ځان سره کو د کور هم ټوپک تماچه وغم هم تېروړه په هغې کې هم چالان کو بیا لاړو جیل ته 3 ورځې تېرې کړي د هغې نه پس چې بیا رالو نو کور کې بس لانجه مانجه خامخا په دغه شي باندې ولا کومه چې دا زموږ مشران څو صاحب وي نو دغه مسله یې وه د دې چې هغه جګړه شوې وه یا دا اوس قتل شو د دې ښځې طرف نه پولیس له اوسه پورې څوک راغلي دي رونه یا ترزامن ماما زمن نه څوک هم نه دي راغلي ځکه چې په کوم ټایم کې د دې دا وقوع شوه د اخري د ښځه زنانه وه قتل شوه
نو موږ ورسره رابطې کړې وي د دې ورونو سره او نور چې کوم رشته دار وو خو زما په خیال چې ټولو ورسره تعلق ختم کړو. ګرانو مرګرو تاسو د ټول کیس تفصیل شي واخو تاسو په خپل کتو او ووم ریدو خو په پیښور کې آی روز په داسې واقعاتو کې اضافه کیږي چې خزه لګي کیږي خاون مړ کوي خاون لګي کیږي خزه مړ کوي د دې ټول وجوهات دا دي چې صبر زموږ ټولو خلکو ختم شوی دی. خو دې کې مین یو کومه خبره ده چې اکثر مونږ هغې باندې رپورټ جوړ کو بیا وروسته پې د خلکو اعتراض هم وي خو دا یو شیز ډېر زیات عام شو که فرض کو مړې په هر څه وشي خاص کر د ښځې خاون په کیس کې نو په مړي باندې بیا اکثر چې ښځه په کیس کې ګرفتار شي د خاون نو هغه الزام دا ولګي چې زما خاون کرکټر صحیح نه و. کله چې خاون لګي چې ښځه مړه کړي بیا خاون ګرفتار شي نو بیا د خاون الزام دی چې کرکټر صحیح نه و. نو په مړي باندې خو که څوک هر څومره سوی باقي چې څه کیس مکمل تفصیل دی هغه به تفتیش کیږي خو الله دې داسې وکړي چې مونږ لږ د صبر نه کار والو خپل کورونو بچ کولو دپاره ډېر زیات صبر کول پکار یو دا صبر دی الله مونږ کې پیدا کړي.